الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معززو راغلو ملمنو او زما خواږو استادانو، د ټولو نه اول زه د جناب محمد رسول الله یو عظیمه تحفه وړاندې کوم ستاسو په حضور کې چې د هغې الفاظ صدا رقم دي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد د سلام ما چې د کم خطبه کې کم د قرآن عظیم الشان آیات ولستو، دا آیات د 26 سپارې د سورت فتح آیات ته. د دې آیات ترجمه صدا رقم ده چې محمد رسول الله، محمد د الله پیغمبر دی، رسول دی. څه شی دی؟ د الله پیغمبر او رسول دی. والذین او کوم خلق چې مغهو د ده سره دي، د ده نه مراد جناب محمد رسول الله سره دي. اشداء هغه ډیر سخت دي، علی الکفار په مقابله د کافرانو کې، رحماء قربانیږي، بینهم په خپل منځ کې. ما په خپله خطبه کې یو حدیث وړاندې کو چې اصحاب کالنجوم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای زما صحابه کرام د ستورو په شان دي. وای که تاسو که یو صحابي پسې هم چا اقتدا وکړله، هغه په هدایت باندې شو. محترمو سامعینو، زما موضوع چې ده هغه د صحابه کرامو عظمت دی. ستاسو نبی، زما نبی، د صحابهو نبی، هغه یو نبی دی، هغه جناب محمد رسول الله دی. هغه یې مني، زه یې منم، دنیا یې مني د کافرانو نه علاوه. آیا اوس دا وګورئ صحابهو څه کړي، زه څه کومه. دا دنیا مسلمانان چې ځان ته وایي چې زه د جناب محمد رسول الله امتی یم، نن د دې حال درته بیانوم. واورئ صحابه کرام څوک دي؟ صحابه کرام هغه خلق دي چې د دوی ایمانونه مضبوط وو، قوي وو. نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل د جنگ نه راغی، دوباره جنگ ته ځي. چې جنگ ته ځي څه ډر کوي؟ نبی علیه السلام فرمای وایي همغه صحابه کرام چې کم دستې د جنگ نه راسره راغل، همغه صحابه دې تیار شي جنگ ته دې راسلاړ شي. صحابه انکار نه کوي، صحابه دا نه وایي اے نبی علیه السلام
مونږ خو ستړي راغلو دردېدلي راغلو په دې ستسنګه لاړ شو هغوی څه فرمایي نبي علیه السلامه حکم وکړه مونږ اوس دستي د سره تیار یو صحابه دا و زه درته نه فرمایم محترمو سامعینو زه به څه درته وفرمایم هغه لوی رب چې د اسمانونو رب دی د کائنات رب دی د غرونو رب دی زما رب دی ستاسو ټولو رب دی هغه یې فرمایي په قرآن کې فرمایي اولئک هم المفلحون کله بل شان دی فرمایي اولئک هم الفائزون کله ورته فرمایي اولئک هم المؤمنون حقا زه خو یې تذکره نه کوم هغه لوی رب یې تذکره کوي نن په دې ځای کې دا مجلس چې راټول دی دا د هغه صحابه کرامو د وجې دی په پیغمبر علیه السلام چې چا ایمان راوړی دی هغه صحابه دي په صحابو بیا چې چا ایمان راوړی دی یعنی چې کم وخت کې وو هغه وخت کې جناب محمد رسول الله وونه هغه تابعینو بیا تبع تابعینو اوس علما دي دغه پګړو والا چې وینئ دغه علما کرام په سټیج باندې وینئ نن چې راغونډ شوي دي او تاسو دلته راغلي خالص یو د الله رضا دپاره او چې راغونډ کړي همدې صحابه راغونډ کړي محترم سامعین کرامو زه به یو څو الفاظ سره درته ووایم چې الله رب العزت ولې د دوی تذکره په قرآن کې کوي ولې الله رب العزت ورته فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه هغه لوی رب ورته وایي چې زه ستا نه راضي یم تاسو زما نه راضي شئ دا هغه صحابه کرام دي حضرت بلال وګوره په شګو باندې سملولی شوی دی بیا هم یوه ناره راوځي احد احد الله یو دی نن زما او ستا ایمان ته وګوره زما او ستا غیرت ته وګوره زما او ستا نه زما او ملک زما پښتونولي نن مونږ خرڅه کړې ده نن هر یو انسان د خپلو خواهشاتو دپاره د یو څو پیسو دپاره خپل مال جیداد هر څه خرڅوي محترم سامعین کرامو په د آخري بیان سره درته بیان ختموم په دې څو خبرو سره محترم سامعینو دا هغه صحابه کرام دي چې نبی علیه السلام د دوی باره کې فرمایي وایي چې چا هم د دوی اقتدا وکړه هغه به په هدایت باندې وي بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چې زما چې کوم صحابه کرام دي د دوی سره چا دشمني وکړله گویا چې پیغمبر علیه السلام سره دشمنی وکړله محترم سامعینو زه به تاسو ته کم بیان کم خو یو څو به درته بیان کم محترم سامعینو واورئ د آدم علیه السلام نه واخله تر عیسی علیه السلام پورې د عیسی علیه السلام نه واخله تر جناب محمد رسول الله پورې د دې خلاصه صحابه دي دا قرآن وګورئ چې دې ماشومانو ویلی دی د دې قرآن خلاصه دا صحابه دي د نبي علیه السلام ژوند دا صحابه دي د نبی علیه السلام طرز زندگی دا صحابه دي د نبی علیه السلام تګ راتګ دا صحابه دي د نبی علیه السلام مکی ژوند صحابه دي د نبی علیه السلام مدني ژوند صحابه دي د نبی علیه السلام تګ راتګ د هغه انداز د هغه ویښته د هغه چهره مبارکه دا ټول صحابه دي زه خو به لنډه درته ووایم چې د نبي علیه السلام د ربوبیت
د رب چې کوم دی دا هم صحابه دي په آخر کې به درته وایم چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیغمبري چې کوم پیغمبر دی د دې خلاصه هم صحابه دي محترم سامعینو دا هم دا که صحابه دي کم چې مونږ او تاسو ته په جماعت کې علماء کرام تذکرې کوي سامعینو که په دې بیان کې زما نه څه خطا شوي زه د خپل بیان خطا غواړم بخښنه غواړم وما علینا الا البلاغ المبین